سلامونه کتونکو ملک اسماعیل ما نن په ټوله نړۍ کې د خاص خلکو د معذور خلکو د نړیوال ورځ مانځل کیږي. عموما که موږ سوچ وکړو نو خلک معذور هغه خلکو ته وایي د چا چې یا لاس کوږ وي یا لاس خراب وي یا خپې باندې یا د پولیو د دغه رنځ ښکار وي، نو موږ وایو چې دا معذوره دی. خو زه نن دلته رالم چې دلته کې یو ریهیب سنټر دی، نوم یې ډېر ګران دی، نوم ووایه پټ ووایه بونسای ریهیب سنټر دی، کوم کې چې دغه مختلفو چې کوم د معذورتیا اقسام دي نو هغه په دې کې ښودل کېږي. نو نن ماته اندازه وشوه نو د ټولو ناول به زه یم چې مریم بي ناست سره د هغې نه پوښتنه کوو چې کم ټایپس معذورتیا ده او تاسو په دې ریهیب سنټر کې څه قسمه کار کوئ. نو خپل تعارف ورسره وکړئ او بیا دا ورته ووایئ چې د معذورتیا څومره اقسام دي او اردو پښتو ته دواړه ویلی شي. دې ته داسې کې ښه ما ګوره ما ته بس پښتو کې ووایي، خیر دی ګډه ووایي. السلام علیکم، میرا نام ماریہ احتشام ہے، بائی پروفیشن میں آکیوپیشنل تھراپسٹ ہوں. معذوری کی جب بات آتی ہے تو معذوری میں صرف یہ نہیں آتا کہ ہاتھ کی معذوری، پاؤں کی معذوری یا جسمانی معذوری ہم جسے کہہ سکتے ہیں. اس میں ہم انٹلیکچولی بھی کہہ سکتے ہیں، بچے کی سمجھ بوجھ میں کوئی مسائل آ جائیں، دماغ میں کوئی ایسے مسائل آ جاتے ہیں برین میں جس کی وجہ سے بچے کے ایسے ایشوز آتے ہیں کہ وہ اپنی نارمل روٹین میں نارمل نہیں رہتا. کبھی اس کے بیہیویئر کے ایشوز آ جاتے ہیں، کبھی اس کے سینسری ایشوز آ جاتے ہیں. سینسز کی بات کریں تو سینسز میں جیسے ہمارے 5 سینس ہوتے ہیں، کھانے کا سینس ہوتا ہے، سونگھنے کا سینس ہوتا ہے، ٹچ کا سینس ہوتا ہے. اسی طرح اگر سینسری ایشو آ جائے بچے میں تو وہ بھی ایک معذوری میں آ سکتا ہے. تو اس کے علاج کے لیے ہم یہاں بونسائی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایک ٹیم پوری رکھی ہوئی ہے جو ان کا باقاعدہ مخصوص علاج کرتے ہیں، جس کے بعد وہ بچوں میں معذوری کافی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ستاسو میډم دلته کې څه کار وي؟ دلته کې ما وکتل چې تاسو هغه رنګونو څه خبره کوله، زه پرې پوه خو نه وم چې کوم کتونکي تا ویني نو تاسو ورته د خپل کار ووایئ چې دا هم د معذورتیا یو شکل دی. صحیح ده. اول بیا ووایم څه یم او داسې یم وا به ویې ورته که خپل صحیح ها اردو بیا بولو بوړه پښتو اردو وایي دا صحیح. زما نوم چې دی هیرا فاروق دی اور بائی پروفیشنز کلینیکل سائیکالوجسٹ یم اور دلته بونسائی ریهاب سنټر کې زه ایز ا بیهیویر تھراپسٹ کار کوم. څنګه چې ما تاسو ته یو پیشنټ سره زه ناست وم او ما د هغې بیهیویر ایشوز تاسو سره ډسکس کړل، نو داسې زه د ماشوم بیهیویر اسیس کوم چې آیا هغې کې کم بیهیویر ایشوز دي او بیا هغې باندې کار کوم. څنګه چې د زه درته نوره مسانومه هیرا میډم نورې مسانومه یو زنانۍ یا یو کور والدین د هغې یو ماشوم دی، د هغې ته به څنګه پته لګي چې زموږ د ماشوم ټیک نه دی، دا د معذورتیا ښکار دی، دغه خپل لاسونه علاوه چې دا نوره کومه معذورتیا ده؟ مونږ ته داسې پته چلی که نه چې هغه چې دی که نه خبرې صحیح نه کوي، مطلب خپل پیرنټ سره خبره یې نه مني، ضدونه کوي او داسې چې هغه خپل سترګې نشي ملاولی کس سره. صحیح ده، که ته ورته خبره کوې نو په خپل دنیا کې به مګني، تا ته به ګوري نه، او چې کوم خپو هغې عادت یي نو هغه به په خپل خپو سرونو باندې لګېږي ګرځي. ټیک ده، نو داسې عادتونه چې مونږ په ماشوم کې وګورو نو مونږ ورته وایو چې او دې کې دا مسله شته. څنګه مونږ آټسټک ورته وایو، نو دا آټسټک چې دا عادتونه خپل مور او پلار یې وویني نو دا جی مور پلار به دا عادتونو ته ګوري او که دې ته لګي چې آیا ګوره ماشوم ای که نه نو ته ورته وایې چې دا شیز راکړه او هغه تاله نه درکوي، ضدونه پرې کوي، نو دا بیهیویر ایشوز کې راځي. صحیح ده، دا چې د 2 کالو 3 کالو پورې کوم ماشوم ټیک او دا چې کوم دا سترګو والا خبره ما تاسو ته وکړه نو دا ټول چې دی که نه دا آټسټک ماشوم کې وي او کوم ماشوم چې په ځای نه کښېني هر وخت بس ګرځي را ګرځي هغې ته مونږ ADHD سایډ ته وایو. میډم دلته سوال زه تاسو نه کوم، مونږ کتلي اکثر چې کم ماشوم ګرځي را ګرځي نه خلک وایي دا معذوره ده، کوم چې ډېر روان وي او دلته منډه کړي وغه خلک وایي دا ماشوم ښیي، تاسو څه وایي؟ ګوره که نه هغې ماشوم کې ډفرنس کول پکار. یو ماشوم وي که نه چې هغه خو ټیک ده ګرځي به روانۍ به کوي، ټیک ده هغه نارمل ماشومانو کې، خو یو ماشوم وي که نه هغه پته چلي هغې ته مونږ هسې دا نوم نه دی ورکړی،
هغه دونه لکه تیزی سره به کار کوي که نه، هغه به که ته هغه کار ورته په منځ کې وایي چې نه دا تا پوره کو بس سم دی، هغه به تا سره ضد کوي په هغه خبرې کې. او څومره عمر پورې چې ماشوم وي هغه 2 کالو پورې ماشوم هغې کې پته وچلېږي. صحیح ده. ها دی به د روټین چې کم څومره نور ماشومان وي دې نه به دې چینج وي او دې نه به دې د دې بهیویر چې دی هغه به هغې نه چینج وي. لکه اوس څنګه مونږ سره دلته یو ماشوم دی که نه، نو هغې باندې مونږ یو ټاسک کوو که نه، نو هغې کې چې دی که نه زر زر کولو کوشش کوي. ټیک ده. ډېر امپلسیو وي او تادي کوي. تادي هغه ډېر لږ قسم ورته مه ګورئ، ډېر قسم ورته ګورئ. صحیح ده. نو دا د دې بهیویر ایشوز کې راځي. نو زه په هغې شیزونو کار کوم. ټیک ده. ستاسو کار دی خو زمونږ د دې نننۍ د دې ویډیو مقصد دا دی چې کومه دنیا تاسو ویني هغې ته دا پته ولګي چې زمونږ د بچي چې په کور کې کم دي واړه ماشومان دي، نو هغوی ته دا پته چې زما دا زوی ولې د بیمارۍ ښکار دی یا زما د وړه ماشوم د بیمارۍ ښکار دی. نو زمونږ د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې دنیا تاسو وګوري. نور داسې سعادتونه وي تاسو مونږ وختي کتی چې یو رنګ په بل رنګ کې ښودلی کېدو، نو د دې به څنګه والدینو ته پته لګي چې عمر څومره د ماشوم شي. ټیک ده. هغه دا یې که نه چې د الفابیټس کانسیپټ سي، هغه د کلرز کانسیپټ سي، چې کوم ماشوم دومره ایج شي چې په کار دی چې ورته پته وي او هغې ته هغه پته نه وي. صحیح ده. لکه 4-5 کالو پورې چې وي. ټیک ده. نو هغه کانسیپټ مونږ ورکوو چې آیا دا شیز دا دی دا به کم کلر کې، نو مونږ پې بار بار هغه کولو کوشش کوو. صحیح ده. نو کور کې چې کم مور پلار دي نو هغې ته زما دا دغه دی چې تاسو ته دا شیز پکې محسوسیږي، نو بیا به تاسو هغه شیز کنسلټ کوئ بهیویر تھراپسټ سره او چې هغې تاسو ته ووایي چې بل داسې کوم علامات تاسو ته ښکاري چې زموږ نه په دې اوسنۍ خبرو کې پاتې شوي دې ویډیو کې بله کې نه ټي وي ولا نه څه داسې علامات وي؟ جی جی نه هغې کې خو ما تاسو ته پوره خپل دې کې چې څه پاتې شوي تاسو ته ښکاري چې موږ نه دي ویلي خلک ته خبر شي. بهیویر دا یې که نه چې یو ماشوم تا سره سوشلي انټریکشن نشي کولی. صحیح ده. دا هم بهیویر کې راځي. نو هغې ته مونږ ایکسپوژرز هم ورکوو. ایکسپوژر تھرو ماشوم مونږ په لیولز باندې ښایو. لکه دا نه چې یو ماشوم چې دی که نه اوس تاسو ما سره خبرې کولی شئ. ټیک ده. دا غټو ته هم دا مسله وي. نو ماشوم چې دی که نه یو سټرینجر کس سره خبره نشي کولی. صحیح ده. نه ورته مخې ته کېدی شي. یو ماشوم یې ډېر درلې سره راځي، یو یې هغې کې بیا دا عادت پاتې شي. نو دا عادت په پاتې کوونه مونږ دا ځکه وایو تاسو ته چې دا عادت که تاسو خپل ماشوم کې ګورئ نو لحاظه دې شیز کې لکه شته دی د دې شیز دغه، نو دا بهیویر کې راځي او مونږ د دې ته ایکسپوژرز ورکوو. لکه کس ته بیا مخکې کوو، بیا ورته وایو چې څنګه قسم خبرې به ورسره کې، څنګه اترې به ورسره کې، دې قسم خبرې. لکه ځینې ماشومان یا ځینې خلک داسې وي چې هغه ډېر شای غونته کېږي، ته ورته یو کار ووایې نشي تللی، او ځینې ډېر خلک ډېر چالاکه دي. نو مطلب چې دا شای غونته چې وي نو دا هم د معذورتیا یو شکل کې دی. ټیک خلکو ووایي ښه هسې نه چا سره سترګو مې سترګې ټول ګران. دا میډم جي په اواز کار کوي. د دوی کار دا دی چې د چا ماشوم خبرې نشي کولی یا تاسو ته اندازه لګي چې په ماته تاسو ته اندازه لګي چې لکه خبرې کول پکار دي. دا پښتو ورځي خو زه به اردو کې خبرې کوم. ٹھیک ده. ستاسو کار څه دی او والدین کو کب پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ بچہ معذور ہے؟ السلام علیکم، میرا نام نصر شاہ ہے اور میں ایز اے اسپیچ تھراپسٹ بونسائی ریہیب سینٹر میں کام کر رہی ہوں. اچھا، جیسے انہوں نے پوچھا کہ والدین کو کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ بول نہیں رہا یا وہ ہماری بات کو رسپونڈ نہیں کر رہا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے 2-3 مہینے بعد اگر آپ اس کو آواز دیں تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا، وہ آپ کو اسمائل کر کے رسپونڈ دے گا. ٹھیک ہے. اب ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ 6 منتھس ہو گئے، 9 منتھس ہو گئے، 12 منتھس ہو گئے، وہ آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ اس سے اس کا نام اس کو بولتے ہیں، وہ آپ کو کسی طریقے سے رسپونڈ نہیں جب آپ اس کے نام بچے کو بولتے ہیں فلان کی بچے یا دا وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا تو اچھا تو وہ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہا، وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے رہا. یہ چیز ہوگی، پہلا آپ کو یہ ایک ریڈ فلیگ مل گیا کہ وہ اپنے نام پہ رسپونڈ ہی نہیں کر رہا، جواب نہیں دے رہا، آپ کو دیکھ نہیں رہا. دوسری بات یہ کہ 1 سال تک ایک لفظ بچے کے پاس آ جاتا ہے، چاہے وہ ماما بول رہا ہو یا وہ بابا بول رہا ہو، جو بھی اس کے پاس لفظ ہے وہ 1 سال تک آ جائے گا. اب اگر ایک لفظ بچے کو بولنا چاہیے. جی بالکل، 1 سال پہ ایک لفظ اس کے پاس ہونا چاہیے. اب اگر وہ 1 سال تک وہ لفظ نہیں بول رہا تو یہ ایک دوسری چیز ہو گئی ہے جو کہ پیرنٹس کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ یہ ایک سیکنڈ ریڈ فلیگ ہے، جس پہ ہم نے سوچنا ہے کہ ایسا کیا سچویشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بول نہیں رہا، یہ میری آواز کو سن نہیں رہا یا میری طرف توجہ نہیں دے رہا. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں اس طرح ریڈ فلیگز ملا کے ایک
चीज़ सी बना लेते हैं जो कि एक डिसऑर्डर की तरफ लीड करती है। तो उसको ये है कि जितना जल्दी आप उसका चेकअप कराएं, मुआयना कराएं, वो उतना ज़्यादा जल्दी ठीक होगा, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है। 5 साल तक आप उसको बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं, उसकी स्पीच बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर आप 5 साल के बाद यही चीज़ डायग्नोज करवाएंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि हम 1 ईयर के गैप को बहुत ईजीली कवर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर वो 3-4 साल का गैप आ जाता है तो ये चीज़ें हैं। ډېره مننه. کتونکو د دې خلکو سره یا د دې ډاکټرانو سره د خبرو مقصد به هم دا و چې تاسو خبر شئ چې کوم والدین په کورونو کې په خاصه توګه هغوی ته پته نه وي چې زموږ د ماشوم یا د ماشومان چې کوم دي دا د معذورتیا ښکار دي. صرف تاسو ته ما وویل سټارټ کې چې خپې او لاس تش د معذورتیا وجه نه ده، نور هم بلا مسلې دي چې څوک په مستقبل کې بیا دغه ته د مسلو پته لګي د چا خبرو انداز بدل وي، څوک عادتونه یې چینج وي، څوک وړه وړه خبره ورسه کېږي نو بیا چې ورته مونږ اکثر د نفسیاتي ډاکټران وایو نو بیا دوی ته ناست یو د خپل ځان ټیکي نو په اخلاقو رویه کې هم چینج راځي. نو دا د اوس بیا اخره کې چې تاسو یې کوئ او بیا په دومره خرچي او ځان کوئ نو د سټارټ نه د خپل ماشومانو په دغه اخلاقو باندې کار وکړئ. د بونسای چې کوم یوه ریهاب سنټر دی خاص کر دغه معذورتیا کار خلکو دپاره جوړ دی په دې ټاون کې. دا ستاسو ایډرس ورته ووایئ که څوک راځي نو چې دلته کې دا وړې وړې ډاکټران یې ناستې دي ولې علاج کوي. خپل ایډرس ورته ووایئ، پښتو ورته ووایئ. دا عبدالله روډ باندې شروع کی MM اکیډمي سره کوڅه دی، هلته شین او سپین ګیټ دی مخامخ تاسو. بس صحیح ده. په پښتو کې ورته وایم چې MM اکیډمي سره کومه لار ده هلته کې بیا شین او سپین ګیټ خو کېدای شي ګیټ ته چا رنګ ورکړي بیا به څه کېږي، بیا به غلط ځای ته ځي. کتونکو په خوند په خندا خندا دغه د کار خبرې په خوند او په خندا خندا دغه د کار خبرې نه د ډاکټرانو اور دی. بل ډاکټر صاحب لاس ستړي شوي، مملک اسماعیل اجازت ورکړي. د الله په امان.